أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مخکنا د اسماء الله الحسنى سره متعلق بحثونه شروع دي. د الله په اسماءو کې یو بنیادی ذاتی نوم الله سوجوه پاغه باندې موږ بحث کړل او داغه یو کمال یو فضیلت یو خصوصیت دا بیان کړو چې کله انسان قسم خوري و شرعی الفاظ داغه تالله والله یا بالله دا اللہ نور اسماء دا اسماء دی بیشک لیکن پائے باندے قسم مشروع نہ دے شریعت کے داغے قسم نہ ثابت دا یو لوی خبر دا یو لوی حکمت تے پدے گی او دویما چکم نکتہ منگویلے و دے باب کے ناغدا وا چې قرآن مجید کې د الله څومره صفات ذکر کیږي نو پای کې الله اکثر او بیشتر مخکیخ لکه الله پسې رحمان الرحیم راضی لیکن رحمان الرحیم پسې الله ناراضی سمیع و علیم راضی لیکن سمیع علیم پسې الله ناراضی دا خصائص قتل پگار دی د دې په ځای د خلقو څخه تجربي دي خلقو ته هغه معلومي صرف هغه داوی چې فلانه اسم د دې دا خصوصیت ته چې دا یو زر زله وې نو دا کار کی او دا فلان کې چې 1500 زله وې نو دا کار کی او چې دا کار دومره 100 زله وې نو دا چل کی دا تجربي دي شرعي دلیل په دې نشته قرآن او حدیث کې دا څه قسمه سيزونه نشته چې دا تا دومره سوال زلو نه دا نتیجه او برآمد کیږي دا تجربات دي د خلکو او ښکارا دا زمونږ دین په تجربات نه دی بنا اگر نقل باندې بنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین دا غینه په نقل بنا دی چونکه دا نوم د الله داسې دی چې دغه دوه خصوصیتونو د وجه او د بعض احادیثو د وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د یو سړي په باره کې چې د الله په اسم اعظم باندې دعا غوښتلې ده الله به د دعا پوره کوي الاسم الاعظم د ټول لوینم سمرا حدیث سے دے باپ کی دین و پائے کہ درے اسوادی چاہے تا اس میں اعظم ویلش یو اللہ دے و الحی دے والقیوم دے محققین و قول لائے چے لفظ اسم دا اللہ دا اسم اعظم دے تحقیق امدگرے چے اللہ دا اسم اعظم دے تو دے اللہ پبارکے یا دے اسم اعظم پبارکے دخل کو سے تصورات دی خیالاتی دی هغه دادی چې دا ګنده یو سر بسته راز دی یو پټ راز دی الله رب العزت ګنده دا چاته نه دی ښودلی یا ګنده مخلوق کې څوک د دې نه واقف نه دی چې اسم اعظم څه دی یوې دا یو بې بنیاده نظریه قائم کړې ده او دویمه بی بنیاد نظریه دارا چې بعض افرادو ناغیل اسم اعظم ورتو تو داغه اسم اعظم د وجه غي دنیا کې بیا کمال حاصل کړل دا دو خبرې دی عمومي طور دا کوي خلک په دې بشمیره قصې هم کوي د څو قصو تذکرہ قرآن مجید هم کړل دا لکه هاروت ماروت په واره کې د خلق دا خیال لې چې دی ملائکو خلق تا اسم اعظم خو او بیا دیلم اسم اعظم ورته نه د ګناه باوجود دی اسمان ته لانړل بلکې هغه زهره اسمان ته لړل
دا قسم واهیات او کمزور خبره خلق د اسم اعظم په باره کې کوي. حالای دا دروغ دی. دروغ په دې دي چې ملائک گناه نه کوي. د قرآن د تصریح خلاف ولې یو سړی خبره ونی. یو بل یو سړی دی چې هغه ته بلعم بن باعور وایي، هغه اسرائیلي قصه ده، قرآن او حدیث کې د هغه نوم نشته. او د هغه باره کې خلک دا وایي چې دته اسم اعظم ورته په دې وجه د لوړه مرتبه حاصل کړې وه. قرآن مجید دې باب کې دا ایسه نه دی ویلي چې هغه اسم اعظم ورته. دا خلق قصو تبا کړی، بے بنیاد قصه وګي او د هغې په بنیاد به د خلکو عقیده جوړوي. عقیدې لپاره قصه نه ده پکار، د عقیدې لپاره د قرآن مجید صحیح نص پکار دی، واضح بیان. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې حدیث چې هغه تواتر درجې ته رسېدلی. د دې نه علاوه په نورو خبرو عقیده نه ثابتېږي. دا ټول خلک کتابونو کې لیکي او خوام پہ نہ پوئے گئی. پدے وجہ ہر امیس عجیبہ عجیبہ نظریات ساتھی دیو مالائی قصے چسته وي هغه بیانی او پاغه عقیده ساتي، یقین پہ ساتي او داغه مطابق د کېدو کوشش کوي. اصل گمراهی هم دغه ده. قصو باندې په خوبونو باندې د غیر معصوم خلکو په اقوال باندې پدې عقیده نه ثابتېږي. عقیدې لپاره د قطعي نص ضرورت ده. یو د آصف بن برخیا باره کې وایي چې هغه له اسم اعظم ورته ځکه د ډېر لرې نه تخت راوړو. خپل تفسیر چې کله سړی وګوري او مفسرین ته تپوس وکړي نو پته ولګي چې دا ګپله لګولې د خلکو. قرآن غوندې عظیم کتاب موږ به د غیر مسلمانو څه ګیله وکړو؟ دای خو دغه وس دی چې ای زمونږ قرآن وسوځوي، په هغې ټوپونه ووایي، د هغې حته وکړي، بې احترامي وکړي، او زمونږ خلک د دې دا وس دی چې دې دروغجنې کیسې قرآن کې داخلوي. دا ډېر مجرمان خلک دی. مجرم په دې باندې دی چې د قرآن مجید تفسیر دا د هر چا کار نه دی چې یو سړی تفسیر راواخلي او د هغې نه د کیسې وګوري او خلکو ته هغه بیانوي. بل قرآن مجید د آصف بن برخیا باره کې خدا نه دی ویلي چې ته علم حاصلو د اسم اعظم. هغې باره کې د قرآن تصریح دا ده چې هغه سره علم د الکتاب و، علم د الکتاب و هغه سره اوس څه شی دی. او بل پای کې مفسرین دا قول هم کوي چې قال الذي عنده علم من الكتاب نه مراد سیدنا سلیمان علیہ السلام په خپله دی. او دغه څیزونه نه ګوري، بس یو دروغجنه قیسې را به مخه کړې ده او د هغې په بنیاد باندې اسم اعظم ثابت دی. اسم الله العظم بېشک د الله نومونو کې شته او بېشک دا حدیث صحیح دی چې چا د هغې په وسیله د الله نه سوال وکړو نو الله یې قبلوي. دا تسلیم ده موږ ته. لیکن اسم الله العظم دې څه شی اوس حدیثونو کې درې اسما دي، الله او الحی القیوم. او دې لپاره نور څه تفصیل نشته دی چې راکنه دا څه پټ څیز دی. دین اسلام کې او قرآن او حدیث کې څه شی د صحابه کرامو نه پټ نشته. اسلام کې نه پاپاویت شته او نه په دې کې هغه څیز شته چې ته خلک عقیده کفاري وایي یا یو سړي له په دنیا کې د جنت سرټیفیکیټ ورکول. اسلام کې دا دواړه څیزونه نشته دی، دا غلط دي. د باره کې د الله په باره کې خو د خلکو دغه خیالات دي. ما مخکې ویلي چې کله د آواز شروع کوو چې اسما د الله توقیفي دي. توقیفي دا مطلب چې دا به انسان د ځان نه نږدي. زمونږ خبرې خلکو باندې ناشنا لګي ډېرې. او طارق جمیل صاحب یو تقریر کړی دی، ما سره شته تقریر. هغې کې ویلي دي چې الله ته خدای ویل نه دي پکار. او بیا یې پښتنو پورې خندنې هم کړی دی چې دا پښتانه
د خدای په دی خدا په دی خدای پاک وایي. خدا هم فارسی لفظ دی او پاک هم فارسی لفظ دی. دا نوم خو الله ځان له نه دی. زما په خیال خلق دغه تقریر نه اوري. دا د الحاد فی الاسماء په ذیل کې واقع راځي چې کوم نوم الله نه دی یې ته ولګ دی غله. الله ځان ته خدای نه دی ویلی. الله ځان ته اول وی، الله ځان ته آخر وی. او حدیث کې راځي الله داسې اول دی چې لیس قبله شیء، دا هغه نه مخکې څه څیز نشته. او الله داسې آخر دی چې لیس بعده شیء، دا هغه نه رستو څه څیز نشته. او بیا د هغه وضاحت دا دی چې خدا فارسی لفظ دی. د څه معنی ده؟ خود یعنی په خپله پیدا شوی دی. خو تر دغه وایي بیا غلی شي. خو دې نه خدا معلومیږي چې نعوذ بالله یو داسې وخت چې الله نه خدا مطلب دی چې په خپله پیدا شوی. دا باعث څیزونه پرېښودل پکار دي. ما بار بار ویلی دي چې قرآن و سنت طرف ته راشه. خدای او خدا او دا قسم الفاظ مو ہے الله وایه کړه. دا الله په ویلو کې چاته څه تکلیف دی؟ قرآن دا اول نه تر اخره وګوره، په دې کې دا الله په نیمونو کې خدا نشته دی. یو صحیح خبره یې کړې ده، خدا څوک نه اوري. همیش د پاره د سمې خبرې منونکي اورېدونکي کم خلک. نو وار کې همونږ چې کله الله ووایو نو دې سره یو تصور په زړه کې راشي. هغه تصور دا دی چې الله رب العزت د انسان په فهم کې نه راځي. پیژنګلو د هغه نشي کېدی مګر د هغه په صفاتو باندې. انسان متحیر شي په دې کې چې دا څنګه چل رہا. ښکارم ده الله سه مخلوق خو نه دی چې مونږ یې چاته ووایو چې داسې دی داسې دی داسې دی، دی لاس دی او دی خپله او دا فلان دی فلان دی. دا نشو ویلی. ځکه لیس کمثله شیء، څه شی د الله په شانتې نشته. خو د دې وجې نه او په صفتونو پېژندی شي. نو قرآن مجید دغلته دوه صفات ذکر کوي، الرحمن او الرحیم. دې باب کې 2 خبرې کوو. یو دا چې د الله اسماء چونکې عربي دي او اهل علم په دې پوهېږي چې کله د عربی نومي نو هغه د مصدر نه وتلي، مشتق وي. اسماء مشتق وي. لکه رحمان او رحیم دا مشتق دي د رحمت نه. د دې مصدر د دې روټ هغه رحمت. یو داسې ذات چې د هغه رحمت هر څیز ته شاملي هغه ته رحمان وایي. او یو داسې ذات چې د هغه رحمت کې تسلسلي انقطاع پکې نه وي هغه ته رحیم وایي. و دې الرحمن او الرحیم سره هغه هیبت کم شي چې نه الله نه د یاري ضرورت نشته. انسانان دا هغه مخلوق دی د مینې په بنیاد دا پیدا کړي دي د عبادت کولو لپاره. دې کار څومره ګناهګاري نه الله د ته پیغمبر را لیږي. او چې کله پیغمبر نه خاتم النبیین راشي صلی الله علیه وسلم نو بیا الله دیلا علماء کرام را لیږي قرآن و سنت باندې پوهه خلک هغې ول دین ته دعوت ورکوي. دا د هغه د رحمانیت مظاهره ده. او په دې کې انقطاع نشته دی، تسلسل دی په دې کې. داسې وخت نه وي چې هلته کې محقق عالمان نه موجود. داسې وخت نه وي چې علاقه کې دی څوک حق پرس عالم نه وي. هر ځای کې الله د خپل دین د حفاظت لپاره ایمان پیدا کوي. حدیث کې راځي العلماء ورثة الانبیاء. دا تش فضیلت نه دی چې عالمان د انبیاء وارثان دي. دې کې د علماء کرامو ذمہ دارۍ هم ښودلې دي. د نبي څه ذمہ داري ده؟ د نبي ذمہ داري بنیادی دا ده چې هغه به د الله د کتاب تبیین کوي خلکو ته، د قرآن مجید وضاحت وکړي. یو عالم چې د قرآن وضاحت نه کوي د خپله ذمہ داري نه ده پوره کړې.
د دین نه خلک ګپ نه جوړوي. علما ډېر لوی خلک دي، دا انبیاء علیهم السلام وارثان دي، خو کله چې دی خپله ذمہ داری پوره کوي. دین زمونږ عملی دین دی، دا تیوري نه ده چې هر وخت بدلیږي را بدلیږي، دا عقاید وي. عقیده هغه یقیني خبره یې کوم چې په زړه کېږي، دی کې بچره ترمیم نه راځي. ځکه دا په انساني تجرباتو باندې د دې بنیاد نه دی، دا قرآن و سنت غوندې مضبوط دلیل باندې د دې بنیاد دی. دا چې عقل ته محتاج نه دی، بلکې دا هر یو څیز چې سړی ثابتوي نو په نقل به ثابتوي، قرآن و سنت نه به ثابتوي. او د علماو فضیلت سر سترګو باندې تسلیم د مونږ ته، دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي بېشک، لیکن سکار به کوي که ونه کوي. خبره دغه ده بنیادي، د دې ذمہ داري څه ده؟ د دې ذمہ داري هغه ده کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به حد تلوسه د قرآن او د سنت اشاعت کوي. په دې لار کې که څه تکالیف راځي او برداشت کوي. طائف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه شي وو، ټول مسلمانان هغې نه واقف دي. که هغه شان نن یو عالم سره وکړی شي بالفرض، نعوذ بالله من ذلک، او هغه له اختیار ورکړی شي چې ته دې خلکو باره کې څه وایې، که ته غواړې چې دې زه تباه کړم نو زه یې تباه کولی شم، زما خیال دا چې سل په سلو کې به ووایي چې دا تباه کول پکار. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت درته نه دي معلومه چې یا الله زما دې قوم باندې رحم وکړي، دا ما نه پېژني. اللهم اهد قومي، یا الله زما قوم ته هدایت ورکړي. زمونږ خو دعا دا ای چې اللهم اهلک الیهود والنصارى والمبتدعة والمشرکین. زمونږ د عالمانو د خولو نه دا دعاګانې وشي. ډېر مخکې 20 کاله به کېږي لږ یو ځای کې دغه شان یو باز شروع ملګري وو، زمونږ استاد محترم دی الله وبخي، هغه ژوندی و، دې باندې خبرې کېدې چې را فلاني باندې خبره اثر نه کوي، فلاني باندې اثر نه کوي، فلاني باندې اثر نه کوي. هر چا خپل خپل وجه خولي. ځکه شرم پای کې نه ما ویل چې را زما خو نوره تجربه نشته دی، ستا تجربې ډېرې دي، خو بنیادي خبره ده چې د اهل حق په زړه کې د خپل قوم سره محبت نشته. دی د الله نه سوال نه کوي چې د شپې په آخره کې پاسي او د قوم دپاره دعا وکړي چې ربه دا بېلارې قوم دی ته ورته هدایت نصیب کړي. دا خبره ټولو تسلیم کړه. زمونږ د عالمانو ذهنیت یو سړي سره د پوهولو نشته، بلکې د مناظرې دی، د مباحثې دی، دا غلې کول غواړي، او دا د انبیاء علیهم السلام طریقه نه ده. چې کوم ځای سوال پیدا کېږي انبیاء علیهم السلام د پوهولو کوشش کړی. د علماو فریضه عوامو سره جنگ نه دی، هغې صحیح لار باندې روانول دي، لیکن په دې بنیاد باندې په کوم بنیاد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. نو بارکیف رحمان و رحیم د هغې بنیاد ته رحمت، او دغه رحمت نه ته وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن څه وایي، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. د جنگ و جدل و د فساد نبی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. تر دې چې محدثین دا لیکي چې خو الله د مشرکینو دپاره رحمت جوړ کړی دی، لکه رحمت للعالمین دی، عالم مخلوق ته وایي. نن که د مخلوق نه شادوګان نه جوړیږي، خنزیران ته نه جوړیږي، په ټوله دنیا کاڼي نه ورېږي، ولې؟ د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي دي. زمونږ عالمان پکار دی چې کم سے کم هغې خو د خپلو خلکو دپاره رحمت شي که نه. نو دې رحمان و رحیم باندې به انشاءالله تفصیلي بحث بل وخت کوو. دلته دې بنیاد ته راځو چې خلق د دې اسم په باره کې څه وایي. دا ډېر خلک وایي، نن چې کومه خبره زه کوم دا ډېر خلک وایي، تقاریرو کې وایي، تحریراتو کې لیکي، هر څه کې لیکي. خو زمونږ یو مجموعي لحاظ سره یو بیماري ده، هغه دا چې مونږ کتاب نه ګورو.
مانا خلق تپوسو کی یارا کم کتاب بہتر ہے زو اخلم تفسیر کے کم کتاب بہتر ہے ورته امتا سره سسدي نا نمونه واخلي ورته ابن جرير رشتہ وکړي چې ورته نه نو تفسیر نشته امهات التفاسیر کے بنیادی کتاب دے ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر طبری بنیادی کتاب دے و زمونگا عالمان قابل افسوس پدی دی چی دی عربی کتاب نگوری دی بجرده کہ اردو کتاب براوالی اب یا کتابونا مونگا دا اردو دا کتاب مخالفت نگو عالم توایستا علم بختمش عالم نہیں قتل بگا کہ گوری پدی بنیاد گوری چہرہ صدا سے شے پکی چھ زما علم کی نہیں نو عربی کتاب لو بالکل گوتے نہ وڑی دا خو هغه علماء دا امیانو د پاره لیکلي مونږه څه خبرو ده دینا چې عام عالمان باندې رامیان شي چې ولا قرآن د اردو د پښتو تفاسیر ګوري دا عوامو د پاره لیکلي هر دیوبندی سره ګور لاس کې ولاغه معرف القرآن زموږ مفتی شفیع رحمه الله سره اختلاف نشته خو زمونږ علمی ګراوټ تر دې حد پورې راغی چا سره د پینډې شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله کتابی جواهر القرآن زمونږ استاد زمونږ مخالفت نه کوي دا لیکن دا خو علماء له نه لیکي علماء له پکار دي چې دا هغه ځای نه اخذو کی کوم ځای نه چې هغې کړی دی اصل ځای ته دې ورسي او ځان دې پوهې کړي که دا چل دې خلقو کړی دا غلطۍ وی نه کولې کوم چې د الله د دې دوو نومونو په باره کې کوي خلک دا دومره اوږد تمهید دې لپاره تړم چې خلک په خپله غلطۍ هغې ته ریلایز شي معلومه شي چې موږ غلطي کوو عمومي طور خلق داوی چې مشرکین مکه رحمان نه پیژنده عامه خبره او دلیل لای چې قرآن کله دې تو فرمایل چې الله یا رحمان ومنه نو دی ویل ومر رحمان رحمان سی دا استدلال عمومي طور ټول ثم ترجمه چې کوي خلق دا بیانوي بیا دا وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمان طرف ته خلق رو بلو نو مشرکانو به خاندل چې دی رحمان الیمامه یادوي که څوک یادوي دا قول که زه هسې ووایم نو شاید چې خلک خفه شي خو ښه دا را چې د ابن جریر وینا کې وګو مفسر ابن جریر رحمه الله دلته کې د بسم الله الرحمن الرحیم د لاندې ډېر لرې دا تفسیر که نه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم لیکلی دی په سورة الفاتحه کې د هغې لاندې تفسیر کوي ډېره سخت جمله وایي ده وقد زعم بعض اهل الغباء ان العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها بعض غبیانو دا ګمان کړی دی چې عربو رحمان نه پیژنده خلق چې هغې وایي چې عربو رحمان نه پیژندو نه ابن جریر دا څه غبي دی دې بنیاده لګیا دی او بیا دا وایي چې لم یکن ذلک فی لغتها خلق دا وایي چې چونکې رحمان د دې په عربی کې نه و د دې وجې نه دې باندې ناشنا لګېده او بیا دې خلقو دلیل پیش کړی ولذلک قال المشرکون للنبي صلی الله علیه وسلم وما الرحمن سورہ فرقان آیات پیش کړی دی شپېته او وایي چې هغې ویل چېرې دا زمونږ نه پېژنو رحمان صحیح په دې خبره باندې بعضې خلقو بیا زور اچولی دی چې رحمان د عبرانۍ ژبې لفظ دی اسماء حسنا باندې چې څومره کتابونه اردو کې لیکلي شوي دي ټولو دا ګپ لیکلي دي چې دا د عبرانۍ لفظ دی او رحیم د عربی دی په دې وجه قرآن دواړه د یو ځای ذکر کړي کذب بحث دا ډک اوسله داسې بنیادی خبروں په باره کې زمونږ خلک عجیب و غریب خبرې کوي دا الله په اسماءو کې غیر عربي اسم نشته ټول قرآن کې چې ته وګورې دا الله په اسماءو کې غیر عربي اسم نشته دا دروغ دی
رحمان دا غیر عربي نه دی، دا عربي لفظ دی. چې سړی دا معلومول غواړي چې دا لفظ عربي دی او که غیر عربي دی، نو د هغې لپاره یو میزان دی موږ سره. هغې میزان ته د جاهلیت اشعار وایي. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه به فرمایل خلقو ته چې تاسو د عربو دواوین د هغې د جاهلیت د زمانې کلام ځان سره ساتئ او دا ګورئ. نن که عالم نه تپوس وکړي چې تا جاهلیت د زمانې څه شی کتلی، دا دې ته نه دی اوسګار. قرآن مجید دې نه بغیر نه زده کېږي، ځکه قرآن مجید خو خالص عربي کتاب دی. خو چې کوم خالص عربي کتابي نو د هغې شرح بنیادي طور چې څوک ګوري د قرآن او د حدیث نه وروستو دا به جاهلي اشعارو کې دارنګې د جاهلیت د زمانې چې کوم کلام دی هغې کې به ګوري. دا ټول تنقید پای باندې کړی دی، شپږ اته کرښې لیکلي دي. ناول خبره خدا کړې ده چې آیا د مشرکینو د انکار وجه دا وه چې هغې رحمان نه پېژنده. خلک خو استدلال نه لګوي چې دی رحمان نه پېژنده، دی وایي دا دروغ دی. مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم پېژنده که نه پېژنده؟ یعرفونه کما یعرفون ابناهم، او د هغې باوجود انکار کو. دا بنیاد خو غلط دی رسل نه چې مشرکینو په دې وجه باندې چونکې رحمان یې نه پېژنده ځکه هغې انکار وکړو. دی وایي نه، وجه دا ده چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پېژنده، د پېژندلو باوجود دی انکار کړی. بیا دی وایي دلیل دوه اشعار یې لیکلي د هغه زمانې. الا ضربت تلک الفتاة حجینها الا قذب الرحمن ربی یمینها. بیا هغې نه وروستو د سلامه بن جندل سعدي شعر نقل کړی دی. دا کوم دویم سلامه چې دی شاعر، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د مدینې منورې نه 30 کاله مخکې مړ شوی دی، جاهلي شاعر دی. عجلتم علینا عجلتینا علیکم وما یشاء الرحمن یعقد ویطلق. دې دواړو اشعارو کې رحمان استعمال شوی دی. عربو رحمان پېژنده. دا دروغجنه خبره ده چې هغې دا وایي چې مر رحمان دا مطلب دی چې موږ رحمان نه پېژنو. نه، څنګه چې هغې د الله د نورو صفاتو نه انکار کړی دی. اجعل الآلهة الها واحده ان هذا لشیء عجاب، نو دارنګې هغې دې دا نستا د رحمان د وجود نه انکار کړی. دا قول غلط دی چې هغې رحمان نه پېژنو. الا ضربت تلک الفتاة حجینها، دا عربو اشعار دي دی که هر څه وي. محسوسه وایم خو معنی زده که چې هغه ځوانه چې کوم دی جینۍ هغې خپل حجین اس هغې ووهه. الا قذب الرحمن ربی یمینها، رحمان د هغې لاس شل ولې نه کړ. یعنې هغه زمانه کې هغې رحمان پېژنده. دارنګې دا بل شاعر سلامه بن جندل هغه هم چې کوم شعر وایي نو هغې کې هم هغه شانته دی او یو خپل مخالف قوم سره خطاب کوي چې تاسو خو تلوار وکړه په موږ باندې، په موږ تاسو حمله وکړله. عجلتم علینا عجلتینا علیکم، څنګه چې موږ په تاسو کړې وه. وما یشاء الرحمن یعقد ویطلق، رحمان چې څه غواړي نه هغه تړلی کېږي او هغه پرانستلی کېږي. خو د هغې زمانې خلکو رحمان نه پېژنده، پېژنده یې. په دې وجه نه دا تفسیر درست نه دی، هر چا چې کړی دی غلط یې کړی دی. اردو تفاسیر بیا وګورئ او خاص کر پښتو تفاسیر هم وګورئ. ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه د خپل دور یو ډېر لوی مفسر تخا عقیدې سړی، هغه د ابن جریر رحمه الله د دې رائے تصویب کړي. دا 199 صفحه دی. وی والظاهر ان انکارهم هذا انما هو جحود وعناد وتعنت فی کفرهم. مشرکان کداوی چې عمر رحمان دا صرف انکار دی، دا جحود دی، دا تعنت دی، ضد دی او عناد دی. دا مطلب نه چې هغې الله نه پېژنده یا د هغه رحمانیت یې نه پېژنده.
د دې ټول تفصیل څه مطلب دی؟ د تفصیل مطلب دا دی چې کله د الله په باره کې د یو اسم ثبوت ملو شي چې دا د الله اسم دی، نو پکار دا چې انسانان مسلمانان خپلې سینې پورې ولګوي. خدا ثبوت به د کوم ځای نه ملاویږي؟ دا به د قرآن مجید نه ملاویږي او دا به سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ملاویږي. په دې وجه هغه اسما چې قرآن او حدیث کې نشته، نو کار چا ویلي چې بدوح د الله نوم دی او په سوریانۍ کې دا هغه نوم دی، ته موږ وایو ته د خپلې مرتبې نه ډېر وغورځېدې. د الله نوم سوریانۍ کې خلک نه ګوري. د مسلمانانو کار دا دی چې هغه د الله نوم قرآن کې ګوري. د مسلمانانو کار دا دی چې که رحمان ته وایي د عبرانۍ ژبې ټکې دی، نو ای به زموږ په هېڅ کار نشته. مونږ د خبرو پابند نه یو، مونږ د تورات زبور انجیل پابند نه یو، مونږ د قرآن مجید پابند یو. اردو کتابونه چې تاسو څومره ګورئ پې کې به بدوح ته د الله نوم ویلي، حالله دا د الله نوم نه دی. په دې ما تقاریر هم کړي ده. اصل کې دوه ډاکوانو، نو یو سړي چې به ډاکه واچوله نو هغه هغې له یو شی ولیکه په یې بدوح لیکلی و. په دې چې به کله بل ځای ته لاړ ای به ډاکه اچوله، دوی به ورته کاغذ وښوخ، دا پوه شي دا بدوح لوټلی دي، ای که زمونږ برخه ده بیا لوټلو ضرورت نشته. خلکو د هغې د الله نوم جوړ کړه. یو لوی مفتي صاحب و، هغه سره زما په دې خبرې شوې تقریبا سن 79 کې خبره. هغه ما دی چې فلانکي شیخ ویل چې دا سوریانۍ کې د الله نوم دی. نو ما یې چې شیخ له سوریاني ورځي یو ژبه نن دنیا کې شته نه ده سره، او آیا موږ د دې پابند یو چې د الله نومونه سوریانۍ کې عبرانۍ کې وګورو که قرآن کې وګورو؟ سړی به لوی سړی د هغه په لویوالي کې شک نشته، لیکن کومه خبرې چې کړې ده دا ډېره کمزورې ده. مسلمان د الله په باره کې په توک نه روان دی، په هغه لار باندې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لیلها کنهارها. د اسلام په لار کې شیشې تیاره نشته، د دې شپه د ورځې په شان منور ده. رحمان او رحیم دا دواړه د الله نومونه دي او دا عربي نومونه دي، عربي اسما دي. دا غلطۍ ته مونږ نه ځو، دا ډېر لوی لوی کسان ویل دي. اظهري ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی لغتدان دی، هغه هم خیال لا یې چې دا د عبرانۍ ژبې ټکی دی. اوسني پرېږده. زموږ د خلکو ذهن کې دا یو ډېره عجیبه خبره راځي چې دا سړی جي پوه نه دی. دا پوه خو غلطي وشي نو، پوه خلک یې غلطي کوي، ناپوه سړی غلطي نه کوي، بلنډر کوي. غلطۍ خطاګانې دا د پوهې خلکو نه کېږي. یو سړی چې هغه عامي سړی نه غلطي نه کوي، هغې ته بلنډر یا جرم وي. دا غلطۍ کېږي د علماو نه کېږي. غلطونه چې کوم خالص پاک وي نه هغه انبیا علیهم السلام په دنیا کې، د هغې نه هېڅ قسمه غلطي نه کېږي. دویم دا رحمان و رحیم فعلان او فعیل په وزن دی. فعلان شمول غواړي، یعنی دا هغه رحمانیت هر چیز ته شامل دی، مبالغې صیغې دي. او فعیل وزن دا تسلسل غواړي. په دې کې څه آواز دی موږ ته؟ په دې کې تعلیم دا دی چې د الله د رحمت نه ناامیده کېږي. که چا هر څومره ګناه کړی د الله دربار ته راشي، د خپلې غلطۍ اعتراف دی وکړي، نو الله به رؤوف او رحیم ووایي. د اسما چې کوم اثر یې دغه پکاري، دا نه چې 200 ځله ووایي نو دا چل به وشي. اسماء حسنا بنیادی تعلیم دغه دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمین.